دومره غټ ظلم شوی دی عزتمنو چې یوه مور او څلور بچي ولر ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړي دي. زه مینه چې دا واقعه په کوم ځای کې شوې او څنګه شوې ټول معلومات عزتمن زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلوماتو مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چارل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پاکي او ساده ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. چې عزتمنو یوه مور او څلور بچي ولر چې ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړي وو. د دې دپاره چې په ډوډۍ کې ورته زهر اچولي وو چې دغه په مور او په بچو باندې چې وخوړه بېدردۍ سره مړه شول او قتل شول. مور او څلور بچو ته چا په ډوډۍ کې زهر اچولي او مړه شول. عزتمنو دغه قاتلان اوس نیولي شوي دي چې د یو قاتل نوم دی حمزه او د بل دی علي عظیم چې دغه دواړه قاتلان اوس ګرفتار شوي دي. د دوی دغه جرم په خپله باندې منلی ویلي دي چې دا زما ښځه وه دې به ما سره ډېر بد اخلاقي کوله. بیا ما ته غوسه راغلله چې په ډوډۍ کې مې ورته زهر واچول او په دغه باندې مې مړه مې کړ. عزتمن د داسې مصیبت نه دی الله تعالی نوم مسلمان وساتي چې خپله ښځه او بچي د ډېرې غوسې نه وجني. او دغه قاتلان عزتمنو ګرفتار شوي چې دوی له دې آخر کومه سزا ورکړه چې حتما نسه خپله رایې لاندې په کامنټ کې ولیکئ. زموږ ورته عزتمن نننۍ معلومات تر دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.